أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق الله العظيم سورة آل عمران سپارہ نمبر 3 د سپاری رکو نمبر 10 او د سورت رکو نمبر 2 آیت نمبر 16 تا 18 الذين يقولون ربنا اننا آمنا اغا خلق چې هغوی وایي اے رب زمونږه اننا آمنا یقینا مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا نو بس معاف کا مونږ ته ګناهونه زمونږه وقنا عذاب النار او مونږه د جهنم د عذاب نه بچ کا دې دوه آیاتونو کې الله جل شانه د یو څو قسم خلقو فضیلت بیانوي هغه خلق چې هغوی همیشه د الله تعالی په ذات باندې د الله په صفاتو باندې د الله په پیغمبرانو باندې د الله په فرشتو باندې په کتابونو باندې ایمان راوړي او د ایمان سره سره د الله نه د خپل ګناهونو بخنه غواړي او د جهنم د عذاب نه بچ کېدل غواړي الله وی دا هغه خلق دي الصابرین دا صبرناک خلق دي د دوی صفت دا دي چې دوی کې به د صبر ماده موجود وي والصادقین او دا هغه خلق دي چې صادقان دي همیشه رښتیا وینا کوونکي خلق دي د دروغ نه د کذب نه ځان ساتي والقانتین او عاجزي کوونکي خلق دي دا عاجزان خلق دي چا کې چې عاجزي وي نو دی به همیشه د الله نه د خپل ګناهونو بخنه غواړي او چا کې تکبر وي غرور وي نو هغه کې خو انا پرستی وي هغه ته خپله ګناه په نظر راځي نه نو بخنه به د کمې خبرې وغواړي والمنفقین او دا هغه خلق دي چې د الله په لار کې خپل مال خرج کوونکي دي صدقه کوونکي دي فرضي زکات هم ادا کوي او نفلي صدقات هم کوي والمستغفرین بالاسحار او دا هغه خلق دي چې د سبا په وخت کې د الله تعالی نه استغفار کوونکي دي یعنی د شپې په اخیری حصہ کې تهجد کوونکي وي د شپې په اخیری حصہ کې د سحر د وخت د داخلېدو نه مخکې دا خلق را پاسي تهجد کوي ذکر کوي تلاوت کوي او د الله نه استغفار او بخنه غواړي نو الله وی چې دا صفات پچا کې موجود وي صبر صداقت او عاجزی انفاق فی سبیل الله او استغفار دا 5 صفات پچا کې موجود وي نو دا هغه خلق دي چې دوی همیشه د الله په ذات باندې کامل ایمان ساتي او د الله نه د خپل ګناهونو مغفرت او بخنه غواړي شهد الله الله گواهی کړی دا انه لا اله الا هو چې د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته په احادیث مبارکو کې د دې آیت ډیر زیات فضایل ذکر شوي دي حدیث مبارک کې راغلی دي چې د شام نه یو دوا یهودي عالمان د یهودیانو ستر عالمانو مدینه منوره ته راغلل او کله چې د مدینه علاقې ته ور داخل شول او د مدینه چار چاپیره دا وطن یې وکتو نو دا دوه عالمان خپل منځ کې لګیا دي او یو بل سره خبرې کوي نو دا یو دی بل ته وایي چې د دې علاقې دا نښې نښانې دا د قجرو باغونه دا د شګې ریګستان او د دې علاقې چې دا کومې نښې نښانې دي دا علامات دي دا خو هغه علامات دي چې زمونږ په تورات کې ذکر شوي دي او دا ښکاري چې دا علاقه او دا وطن هغه ځای دی چې د آخر زمانې آخر الزمان نبی با د خپل کلي نه هجرت کوي او دې علاقې ته به راځي دا خبرې او تبصرې خپل منځ کې کولی نو د مدینې
اوسیدونکو خلکو سره ملاقات شو، چا ورته وی چې دلته یو بزرګ دی او هغه د مکې نه راغلی دی او دلته آباد شوی دی او هغه سره خپل ډېر ملګري هم دي او د هغه په باره کې خلک دا خبرې کوي چې دا محمد آخر الزمان نبی دی او هغه په خپل هم د نبوت دعوا کوي. نو دا دوه عالمان ډېر زیات حیرانه شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلل، حضور پاک سره دعا سلام وکړل، ملاقات شو. نبی علیه السلام ته وایي چې ته احمد یې؟ حضور پاک ورته وی او زه احمد یم. وی ته محمد یې؟ نو پیغمبر اسلام ورته ارشاد وفرمیل او زه محمد یم زه احمد یم. نو دې دوه عالمان ورته وی مونږ تا نه یو خبرې تپوس کو، یو سوال لر کو، که د دې سوال جواب دی راکو نو بس مونږ ایمان راوړو په تا باندې. او هغه نښې چې کومې زمونږ په کتابونو کې ذکر شوي هغه مونږ ولیدي په خپلو سترګو. حضور پاک ورته وی وکړه څه سوال کوئ؟ وی زمونږ سوال دا دی چې د الله تعالی په کتاب کې کم قرآن چې په تا باندې نازلیږي او نازل شوی دی په هغې کې د ټولو نه لوی شهادت او لوی ګواهي کومه یوه ده؟ پیغمبر علیه السلام جواب ورنکړلو، خاموشي اختیار کړله. لږ وخت تیر نو چې حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړلو او دا آیت مبارکه نازل شو، شهد الله انه لا اله الا هو. الله گواهی کړی دا، الله گواهی کوي د دې خبرې چې د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. یعنی د ټولو نه لوی گواهی دا ده چې الله وحده لا شریک له ذات دی، دا الله سره بل څوک نه په ذات کې شریک شته نه په صفاتو کې. دا آیت نازل شو، حضور پاک دوی ته دا آیت واورولو. وی دوی چې څنګه دا آیت واورېدلو نو حضور پاک ته وی چې دا لاس مبارک ته را دی خوا کا چې مونږ ستا دا لاس ښکل کو. نو نبی علیه السلام لاسونه یې ښکل کړل او کلمه د شهادت یې وویله او دا دواړه په دغه ځای باندې مسلمانان شو. نو دا آیت مبارکه دومره عظیم الشان آیت دی چې په ټول قرآن کې څومره د ګواهۍ خبرې ذکر شوي دي، په هغه تمامو ګواهو کې د ټولو نه لویه ګواهي الله په دې آیت کې ذکر کړې ده. او هغه گواهی د دې خبرې ده چې بنده د دې خبرې اقرار او گواهی وکړي چې د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته، الله وحده لا شریک له ذات. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې څوک د هر مانځه نه بعد آیت الکرسی تلاوت کی او د آیت الکرسی نه رستو شهد الله انه لا اله الا هو دا یو آیت تلاوت کی او ورپسې په دې بله صفحه باندې بله رکوع کې آیت را روان دی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. دا آیت بغیر حساب پوری تلاوت کی. الله جل شانه به دته درې نعمتونه ورکوي، لوی نعمتونه. یو نعمت دا دی چې الله تعالی به تمام گناهونه معاف کی، ټول گناهونه به الله تعالی معاف کی، په گناهونو باندې به الله د عفو قلم راکاږي، د مغفرت اعلان به وشي. یو نعمت دا دی چې الله تعالی به ورته په جنت کې یو لوی او قیمتي محل د پنوم باندې ولیکي د دې گواهۍ په بدل کې. او دریم نعمت دا دی چې کله دا بنده د قیامت پر ورځ د خپل قبر نه راپاسي نو الله جل شانه به فرشتو ته وایي چې زما د دې بنده استقبال وکړي. دا هغه بنده دی چې په دنیا کې زما د وحدانیت گواهی کړې وه، وعده کړې وه، د زما سره یو وعده کړې وه په گواهۍ باندې چې د زما د وحدانیت گواهی کړې وه، اقرار یې کړی و، ما د ده سره یو وعده کړې وه او بېشکه چې زه د خپلې وعدې خلاف ورزي کوونکې نه یم، زه خپله وعده ډېر په ښه طریقې سره سرته رسوونکې یم. نو نن زه خپله وعده سرته رسومه، ای فرشتو دې ونیسئ او بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي. دا درې لوی پروانې به الله تعالی دې بنده ته ورکړي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام د عرفات په ډیرې باندې ولاړو او چې دا آیت یې ولستلو
نو د دې آیت د تلاوت کولو نه پس یې داسې ارشاد فرمایل وانا علی ذلک من الشاهدین یا ربی وانا على ذلك من الشاهدين یا الله زم پدې گواہی کوون کې خلکو کې شامل او داخل یما زم دا گواہی کوم دا کوم گواہی چې پدې آیت کې ذکر شوی دا یا رب اے زما ربا نو کوم مسلمان بنده چې د قران تلاوت کوي او دی آیت تر ورسیږي او دا آیت تلاوت کوي نو دله پکار دی چې دې ورپسې دی آیت پسې په اخره کې داسې وي وانا على ذلك من الشاهدين شهید الله الله گواہی کړی دا الله څنګه گواہی کړی دا یادو ساته الله طرف ته په دې آیت کې د گواهی دا نسبت مجازن دی حقیقتا نه دی د مجازن مطلب دا دی الله گواہی کړی دا مطلب دا چې الله څومره مخلوقات پیدا کړی دي دا تمام مخلوقات بزبان حال او بزبان قال او بزبان حال په دریو طریقو سره گواہی کوي په دې خبره باندې چې الله وحده لا شریک له ذات لکه حدیث مبارک کې راغلی دی په یو بوټي کې چې یو پاڼه رازرغون شي تازه پاڼه په دې سپرلی کې ته ګوري کنه پاڼه رازرغونیږي یا پزمکه یو شین بوټي راوخیږي نو دا بوټي چې څنګه رازرغون شي نو دی وی وحده لا شریک له وحده لا شریک له د ټولو نه اول د دې بوټي په جبه باندې دا کلمات وی چې وحده لا شریک له واحد د عبادت او د بندګۍ لایق ذات هغه الله ذات دی او ته د بوټو دی د زرغونې ته وګوره دا بوټي په ځمکه کې ولاړ دی او زمیندار د دې د جرلو ته اوبه ورواچي اوس په دې بوټي کې کم پیپونه لګېدلي دي کومه مشینري لګېدلې ده چې دې د بوټي د ویښ نه د اوبه د بوټي سر ته او د پاڼې هغه شینوالي ته هغه ډانډو ته رسوي هغه میوو ته هغه اډوکي ته رسوي دې کې خو څه فلټر نشته څه ماشین خو پکې نه دی لګېدلی ته کور ته روم کولر راوړې صاحبه په هغې کې ماشین لګېدلی دی هغه ماشین اوبه به راخېږئ او بیا راغورځئ صاحبه په هغه سیټ جال باندې تا په کور کې ډیګۍ ولګوله د اوبو موټر ورته لګې د اوبو د موټر په دې زور باندې د اوبه بره ډیګۍ ته خېږي او بیا ستا بمبو ته راځي په دې بوټي کې کم ماشین لګېدلی دی چې دې د اوبه بره د بوټي سر ته رسي هېڅ یو ماشین پکې نشته دا د الله قدرت دی دا د الله تعالی هغه د پیدا کولو هغه طریقې کار دی چې الله دا مخلوقات په داسې طریقې سره پیدا کړي دي ته اوبه د بوټي ویښ ته واچوه هغه د بوټي د تنې تمځي د بوټي شاخونو تمځي د بوټي دغه په بوټي کې کومه میوه ده هغه میوې تمځي هغه دننه اډوکي ته رسي په دې کې بیا کومې پاڼې دي په دې پاڼو کې نري نري رګونه دي دا رګ ته پرېږه وګوره په دې کې به لوندوالي وي دا اوبه دې چچاو رسولې دا دغه وحده لا شریک له ذات ځکه دغه بوټي او دا پاڼه او دا شینه تیغه چې رازرغون شي دا وایي چې وحده لا شریک له دا خو صرف دا شین بوټي دي د دنیا د تمام مخلوقاتو ته غور او فکر وکړه نو هر مخلوق یا خو په ژبه لګیا دي د الله وحده لا شریک له اقرار کوي یا به زبان حال داغه دا حالت داغه دا وجود دا گواهی کوي په دې خبره چې الله وحده لا شریک له ذات نو دلته الله گواهی کوي یا الله گواهی وکړه الله طرف ته چې کوم د گواهی نسبت شوی دی دا مجازن شوی دی د الله مخلوق گواهی کوي دا سیده لکه چې الله گواهی کوي ځکه دا مخلوق چا پیدا کړی دی الله پیدا والملائکه او فرشتي گواهی کوي فرشتو گواهی وکړه فرشتي په زبان قال په ژبه لګیا دي صاحبه هغوی د الله تسبیح بیانوي د الله تحمید حمد بیانوي د الله ذکر اذکار کوي او دغې طریقې سره د الله د وحدانیت گواهی کوي و اولو العلم او علم والا خلقم گواهی کوي اولو العلم نه مراد انبیاء کرام دی پیغمبران د پیغمبرانو صحابه دي بیا د هغوی شاګردان تابعین تبع تابعین او بیا تر قیامت پورې راتلونکي تمام علما په دې اولو العلم لفظ کې داخل دي چې دا ټول علم والا خلق دیو گواهی کوي په دې خبره چې الله وحده لا شریک له ذات یو چا سره علم نشته عالم نه دی عالم نه دی یو عام بنده دی عام مسلمان دی
او دې د الله په دې مخلوقاتو کې د قدرت په دې عجایباتو کې غور او فکر کوي او په دې خپل عقل باندې دا خبره تسلیمي چې الله وحده لا شریک له ذاته دی بم د دې آیت په دې فضیلت او په دې اولو العلم کې داخل شي په دې گواهی کوون کې خلکو کې بدیم راشي یو عام بنده دی یو عام مسلمان دی دته بم دا مرتبه او دا فضیلت حاصل شي چې دې د الله د قدرت د نظاری وګوري د الله د مخلوقات وګوري او بیا پاغي کې غور او فکر وکي او په دې جبه باندې به اختیار ادا کلمات راشي سبحانه لا اله الا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله دا الفاظ د په دې جبه باندې راځي دا د ضمیر د عقل د پوهه دی په دې خبره مجبوري چې دا صرف د قدرتونو مالک دا کار کولی شي بل څوک یې نشي کولی نو چې کم بندم د زړه نه ایمان راوړي او د دې خبرې گواهی کوي دی به په دې گواهی کې او په دې فضیلت کې داخل او شامل وي نو هر مسلمان له پکار دی چې دی د دنیا په کوم ګوټ کې وي او کوم ځای کې وي د الله د قدرت په عجایباتو کې د غور او فکر کوي او د الله په وحدانیت د گواهی کوي نو دا مرتبه او دا فضیلت پورته حاصلېږي الله دې مونږ ټولو ته د دې آیت چې دا کومې فضایل او مرتبې دي الله دې مونږ ته الله دې زمونږ په نصیب کې راولي او الله دې مونږ ته دغه تمام نعمتونه د الله تعالی مونږ ته را نصیب کړي الذين اغخلق يقولون چوای هغوی ربنا اے رب زمونږه اننا آمنا بشک مون ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا نو بخنه وکمون ته زمون د ګناهونو وقنا عذاب النار او بچ کمون لرا عذاب د اورنا د جهنم د عذابنا الصابرین دق خلق صبر کون کی دی والصادقین ریختونی دی والقانتین تابدار دی عاجز کون کی دی فرمان برداری کون کی دی والمنفقین او خرج کون کی دی والمستغفرین او بخنه غختون کی دی بالاسحار د سبا په وخت کې یعنی د پښمنی په وخت کې شهید الله گواهی وکړه الله تعالی دا یو معنی ده خپل لفظي معنی ده شهید الله لفظ ده دا سم ویل شي شهید الله الله گواهی کړی دا او ته دا سم ویل شي چې دا شهید لفظ په معنا د یشهدو فعل مضارع کې والی شهید فعل ماضی دی او تی په مضارع یشهدو معنا کې والی نو بیا معنا ناسی وي شهید الله گواهی کوي الله تعالی اوسم گواهی کوي مخکیم کړی دا راتلون کې تر قیامت پورې په هر وخت کې الله هم گواهی کوي فرشتیم گواهی کوي اولو العلم خلقهم گواهی کوي شهید الله الله گواهی وکړه د دې خبرې انه لا اله چې بشکا نشته د لایق د عبادت هیڅوک الا هو مگر د یو الله د عبادت لایق دی والملائکه او فرشتي هم گواهی کوي د دې خبرې و اولو العلم او اهل علم هم گواهی کوي د دې خبرې قائما بالقسط د دې قائما لفظ تعلق د لفظ الله سے شهید الله قائما دا لفظ الله ذو الحال له دا قائما ور له حال له الله گواهی وکړه په داسې حال کې قائما بالقسط چې الله قائم دی په انصاف سره الله حاکم دی په انصاف سره یعنی الله انصاف کوون کې ذات دی د دنیا کې الله تمام مخلوقات سره انصاف کړی دی یو انسان یې خسته پیدا کړ د سره هم انصاف کړی دی یو انسان یې بدرنګ پیدا کړی د سره هم انصاف کړی دی یو انسان یې مالدار پیدا کړی د سره هم انصاف کړی دی یو انسان یې غریب پیدا کړی دی د سره هم انصاف کړی دی یو انسان یې په وجود باندې روغ رمټ پیدا کړی دی الله د سره هم انصاف کړی دی یو انسان یې په وجود معذور پیدا کړی دی د سره هم انصاف کړی دی دا داسې نه ده که یو انسان یې خسته پیدا کړی دی نو غني الله د سره انصاف کړی دی او که یو څوک بدرنګ پیدا کړی دی الله د سره نعوذ بالله زیاتی کړی دی نه یو انسان په وجود روغ رمټ دی
الله د سره انصاف کړی دی. که یو انسان په وجود معذور دی الله د سره زیاتی کړی نه، د سره الله انصاف کړی دی خدا د شان مطابق. الله په تقدیر کې او د الله په فیصلو کې به دا بنده د دې نعمتونو قابلو الله دې ته دغه نعمتونه ورکړي، دا بل به د دې نعمتونو قابلو الله دې ته دغه نعمتونه ورکړي دي. نو الله په انصاف قائم ذاتی، په دنیا کې هم او په آخرت کې به هم انصاف کوون کې ذاتی، تمام مخلوقات سره به انصاف وکړي. اوس په دې کې بیا یو څو واقعات کاغه کوم نو درس برانه وګرځي ان شاء الله بل ځای کې به بیا دا خبر راشي چې یو انسان الله روح پیدا کړی دی نو سره څنګه انصاف وکړو، او که معذور دی نو د سره څنګه انصاف، یو مالدار دی د سره څنګه انصاف، یو غریب دی په بدر ورځ دی د سره څنګه د الله انصاف. دې کې بیا لک شانتي تفصیل دی سه قائما بالقسط، الله قائم دی په انصاف سره، قائما بالقسط الله حاکم دی په انصاف سره. لا اله الا هو، نشته د لایق د عبادت هیڅوک ما سوا د دغه یو الله نه. العزیز، زبردست ذات دی، غالب ذات دی، الحکیم، حکمتون والا ذات دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.